الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدقت يا رب العالمين. دلتنا د حضرت شعیب علیہ السلام واقعا شروع کی. د شعیب علیہ السلام او د لوط علیہ السلام علاقه سره لګېدلې بس نږدې او بلکې لیکلي دي علماء لیدلې خو نه دي الله یې توفیق راکړي چې ویم وینو وایي دا حجاز اخري یعنی د هغه ټیم په نقشې سره دا حساب سره اوس چې دې حساب دی اوس نوې براته پته نشته د حجاز چې اخري کوم حجاز مقدس وي چې ستوي او دایره چې کوم حدود او بیا چې کوم عربو حصہ ګڼل کېده هغې پسې چې د عربو حصہ به ګڼل کېده شام وغیره دا خو عرب نو داسې نو د دې په اخري انتها باندې او د هغې طرف چې د شام شروع کېږي د شام چې کوم ځای نه شروع کېږي او د عربو دغه چې کومه ځمکه کوم ځای کې ختمېده دغه ځای کې چې دی د شعیب علیه السلام علاقه وه. قرآن کې د ده د قوم مختلف تعبیرونه شوي دي. اصحاب الایکم ورته ویلی شي، اصحاب الایکم نو دا ویلی شي ګڼ ده چې د لرې نه ته یو څیز ته ګورو ځنګل شانتي هغې ته ویلی شي. د شعیب علیه السلام دا کوم قوم چې و یو مفسرینو دوه راګانې دي وایي دا قومونه دوه یو بانډچیانو او یو خاریه والا دواړو ته شعیب علیه السلام راغلی خو بیا نور مفسرین وایي او دا خبره لږ کم ده چې نه دا علاقه اصل کې داسې وه نومونه یې دوه دي. دا علاقه داسې وه چې دا ډېره زیاته شنه وه او بوټي پکې ډېر زیات و میوې ډېر زیاتې و دا خلک ډېر زیات مالدار نو دې ته اصحاب الایکم ویلی شي. لرې نه به دا ځنګل شانې ښکارېده تک شي. مدین دا د ابراهیم علیه السلام زامن پای کې یو مدین هم زوی کتابونو والا و چې کوم ما کتلی هغې ته قطوره وایي د قطوره زوی او شیخ حسن جان شهید رحمه الله به وی هغې وی چې د قنطوره چې کوم زوی د هغې مدین و د مدین نه بیا هغه به دا هم وی چې دا د پښتنو اولاد چې دی دا د مدین نه بیا والله اعلم. خیر قطورات چې دي کوم لیکلي کړي دي ما چې کوم کتلي نو دي وایي چې د دغې چې کوم زوی مدین او یا مدایان دا چې کوم دغه ځای ته دا اول د دغه قبیلې نوم و بیا چې دی دا د دغه علاقې نوم ګرځېدلی دی او ما درته وایي اصحاب الایکم ورته ویلی شي. نو دغه خلک چې دی دا د دنیایي اعتبار سره اخري انتها ته رسېدلو ډېر زیات مالدار وو. د دوه قومونو متعلق الله قرآن پاک کې وي وانهما لبامام مبین. یو د لوط علیه السلام چې کوم قوم او یو د دې قوم متعلق الله رب العزت عربو ته وایي چې وانهما لبامام مبین دا دواړه په صفا لار دي په ښکاره لار دي په رڼا تاسو چې ځئ نو تاسو یې په لار باندې وینئ ځکه د عربو چې کوم د ګرمۍ سفر وي او کومې د یخنۍ سفر وي د تجارت نو هغه یې د دغې قومونو په لار باندې بولي نو الله رب العزت ورته چې یې په صفا لار باندې دي نو چې کوم کس په کومه خاریه کې پیسې نن سبا ډېرې ګرځي راګرځي نو هغې کې به غربت کوي. پیسې چې ډېرې ګرځي راګرځي چلن ډېر کوي نو هغه خاریه کې به کاروبار هم زیات دي غربت به کوي. نو چې دا په لاره باندې نو دا تاجران هم مضبوط خلک خو دې کې یو بنیادي بت پرستي یې کوله. د لوط علیه السلام او د شعیب علیه السلام ترمنځ تقریبا 2000 کاله تیر شوي خو بنیادي د دین بت پرستي کوله
او بله پکې دي کې یو دا چې دي به په ناب ټول کې کمې کو چې چا نه به څه اخیستل هغه په یوه تله اخیستل او چې چا له به څه ورکول نو هغه په بله تله باندې ورکول تلې جدا جدا وي پیمانې جدا جدا او دغه شان پکې یو بل غټه مسله دا وه چې دی به د خلکو د څیزونو سپکاوي کو نن سبا چې کمل ذکر به راشي نو دا به دي کې غټ غټ مسایل الله رب العزت دي ته شعیب علیه السلام راولي شعیب علیه السلام دي ته تبلیغ شروع دعوت ورته شروع دي ته به چې څومره دعوت ورکو دي به دومره سختېدو د هغه خلاف ورزي به کوله قرآن پاک کې داسې راغلي شعیب علیه السلام ورته چې زه په ښکاره دلایل او معجزاتو سره راغلي خو څنګه چې د نورو پیغمبرانو خدای قرآن کې معجزې ذکر کړي د شعیب علیه السلام معجزې نه ده ذکر کړي هغه معجزې نه ده ذکر کړي نو هغې نه مفسرین وایي چې یوه خو دا خبره ده چې د پیغمبر دا دلیل پیش کول او د ده د حقانیت دا خود به خود دلیل د دې له دلیل ضرورت نشته نو که چا سره ظاهرا څه معجزه بله نه وي نو بس دغه دلیل دی دا دلیل چې دا معجزه ده دا پاکوالی دا معجزه ده دا پاکدامني دا معجزه ده او بله خبره پکې دا ده چې بیا بعضې مفسرینو دا رانقل کړي چې ادم معجزه وه لکه دله یو پیره قوم والا راغی هغوی ورته چې زه بس موږ به د پیغمبر ومنو خو چې دا موږ د چا عبادت کوو چې دوی پخپله ګواهي وکړي چې ته د الله پیغمبر یې دا ورته صحیح ده دی ورسره لاړ چې هغوی به د کومو بوتانو عبادت کوو هغوی ته یې وی تاسو څه وایې ستاسو خدای څوک دی رب هم څوک دی وایي زموږ رب چې دی الله دی واحد لا شریک او وی زه څوک یم وایي ته د الله بنده او رسول ای ورته وی جادو دی خو په بوتانو زموږ په خدایانو ستا جادو کار کوي ښه جادو یې ډېره مضبوطه ده نعوذ بالله من ذلک نو چې کله دې په دې خپل فعل کې ډېر زیات سخت شو او ناب ټول کې به کمی کو نو چې ده به ورته وي چې دا مه کوې دوی به ورله دوه جوابه ورکړي دوی به ورته وي شعیب علیه السلام ته په انبیاو کې خطیب الانبیا وایي خطیب الانبیا ده به ډېر ښکلی وعظ کو تقریر به ډېر زیات د فصاحت او د بلاغت نه ډک ډېر مزیدار ښکلی نو خطیب الانبیا باندې مشهور دي د مفسرینو په منځ او مونځ به چې دی دا به ډېر اوږد کو او مونځ به کوم زیات نو دې قوم ورته ووایي شعیب علیه السلام ته چې ستا دا ډېر مونځونه چې دي نو دا تا ته صرف دا وښول دا دوه خبرې درته وښولې یو دا چې زموږ پلار نیکه د څه عبادت کو چې موږ د هغې نه منې شو پلار نیکه چې د څه عبادت کو نو هغه پرېږدو تا ته صرف دا وښول او دویمه خبره ده چې موږ کوم تجارت کوو نو موږ به اوس هغه هم په خپله خوښه نه کوو موږ ستا په خوښه کوو مطلب دا دی چې دا موږ چې څه کوو ته به ناب ټول کې کمې مه کوې ته به تلې چې دي یو شان ورکوې نو بیا خو دا ستا په خوښه تجارت چې زموږ په خوښه باندې خو نه شي موږ اوس په خپل تجارت کې هم په خپله خوښه نه چلېږو تا ته مونځ دا وښو نو دا قسمه اعتراضات به کول چې دا یې کول الله ربالعزت پرې بیا زلزله راوسته سخته شپې اوده و سخته زلزله پرې راغله زلزلې سره دوی راپاڅېد چې کله راپاڅېد بیا به د اسمان نه الله ربالعزت اور راوسته او چې اور یې پرې راوسته د اور باران سره دې تعبیر کړی خو اور پرې راغی بس د بره نه او هغې سره دې ټول پړ مخې پراته چې دا اوس وځي د خلکو الله وَإِلَى مَدْيَنَ اور آلِگلیو منگا مدین تا اخاهم رور ددی شعیب سیدنا شعیب علیہ السلام قال نویل شعیب علیہ السلام یا قومی اے قوما اعبد اللہ عبادتو کے دا اللہ تعالی ما لکم نشتد استاذ دپارا من الہ سوک معبود غیرو علاوہ دخدینا بلزاد نشتا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دا خو غیر ارسنہ چی دے بیزارہ چے نور خدایم دایا نشتا صرف تک یو اللہ دے وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ او تاسو کموالی مکوے پا پیمانہ کی والمیزان او پتول کی انی یقیننز اراکم ونم تاسو لرا بخیر پا خیر سرا
وإني ويقينا ذو أخاف يريكم عليكم پتاسو باندې عذاب يوم محيط عذاب د هغه ورځې راګیرون کی احاطه کوون کی نو دې ورته وایي چې اني اراکم بخیر زه خو تاسو لره وینم تاسو ډېر مالدار مې غریبانان هم نه چې دومره چې غربت ته در باندې چې بس تاسو ګزاره نه کړي نه ښه مالدار خلک یې او بیا هم په ناپتور کې کمې کوي ویا قومی او اے قوم اوفو المکیالا پورا ورکوی پیمانی لرا والمیزان او تلی لرا وزن لرا بالقسط فعدل و انصاف سرا ولا تبخسوا الناس او کموال مکوی خلقتا اشیاءهم پسیزونو دبیو کی نو اللہ رب العزت وی گورا دینا یو مسئلہ ثابت شو مفسرینو لکلی مفسرینو لیکلی دی یو مسله ثابته شوه چې خلکو اسلام او دین راغونډ کړی دی صرف د عبادتو سره د عبادتو سره دین راغونډ کړی نو صرف عبادات چې د دین نه دي معاملات چې د لوی دخل دی د دې وجه حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی د چا خېټې ته چې یوه نوړۍ د حرام ولاړله څلوېښت ورځې د ده دعا نه قبلېږي څلوېښت ورځې د ده دعا نه قبلېږي د دې وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي یو کس به د لرې را روان وي ویښته به یې راببر وي او په دوړو باندې به ټول مخ به یې د دوړو وي او را به شي د کعبې مبارکې غلاف به ونیسي د حدیث مفهوم بیانوم مرۍ به یې وچه شوي د ډېر هغه د شدت د تندې د وجې او ډېر تکلیف به یې برداشت کړي د کعبې مبارکې غلاف به ونیسي او الله ته به اواز کوي خو الله به د ده اواز ته توجه نه کوي الله به اواز ته توجه نه کوي الله به سوال نه قبلوي دا ځکه چې د ده په بدن کې به حرام داخل وي نو د دنیا چې دی یو لوی پروګرام دین چې دی زموږ دین چې دی دا کامل مکمل دی طاهر مطهر دی دا خپل هم پاک دی او خلک هم پاک دی دا کامل دین دی ته چې دې ته رادن نشي نو مکمل به رادن نه کړي نو دا ستا نه معاشي زندګي هم غواړي دا ستا نه اخلاقیات هم غواړي دا ستا ته وایي چې خپل کاروبار دا د دین تابع کړه او خپل چې دی ستا چې څومره نظام دی دا د دې تابع صرف عباداتو کې د دې وجې هسې عام طور په دیني معاملاتو کې خو موږ اکثر لږه ګزاره وکړو لږه دغه هم ډېره نه کړو لږه لږه وکړو ګزاره لږه لږه وکړو خو بیا چې کله دې میدان ته وړو زموږ چې دی دا پټي مسله راشي زموږ د چا د حق مسله راشي نو بیا په هغې کې زموږ کیسه ګډوډی په دې کې لوی بدعې لوی تبلیغې به لوی ملا به اکثر لوی طالب به لوی زبر به جومات کې به لمونځونه کوي او د بل حق به اعلان نه کړي لکه ستا کپړه حرامه ده ستا په خېټه کې حرام پراته دی د قاري صاحب خبره هغه وایي قاري بشیر احمد صاحب وایي تا سره دې بچو څه ګناه کړې ده چې د دې وینه د دې پلو دا چې دی دا ته په حرامو جوړوي د هغه نه به سبا څه د نیکۍ کار وشي وایي دا ته دې سره ښه کېږه دا بد الله دې حرام نه ویا قومي وای چې کومه په قسمت صفه والله چې الله درله لیکلي ده که نه که ته د زمانې باچا هم شي که د هغې نه یو ټوکړه زیاته ویا قوم پراته به درته ډېر مال به دا نه چې ډېر مال به ګوره اوږده مسله تقدیر چاته به راشي خو ډېر مال به درته چې الله یې در باندې نه خوري دې نه شي غواړي ویا قومي او ای قومه اوفو المکیاله پورا ورکې پیماني لرا والمیزان او تلی لرا وزن لرا بالقسط په عدل و انصاف سره ولا تبخسوا الناس او کموالی مکوی خلقو تا اشیاءهم په څیزونو د دوی کې نو یو به کموالی کو چې هغه ته به من څه زیات کړو هغې له به بېله تله ساتلې وه نو هغه به یې کم پیمانه باندې ورکړو نن سبا هم ټوله دا لوبه شروع ده ته به من بوجۍ رالی من کې به کم یې لږه ولې وي دا خو من کم تلو یا چې کم پیغم راځي هغه هم ټول دغه چوتایي راله دړې هغې کې به کم ټوله لوبه دغه شان ده الله دې محفوظ کړي او بل بدی دا کوله چې ولا دویمه معنی ده ولا تبخسوا الناس او بېقدري مه کوئ د اشیاو دله به مثال په طور تاسو راغښتي دي بیا د زرګر نیوال هغه به درته به داسې بد وکړي چې دا داسې دي دا داسې دا داسې دي په سبا یې واپس وروړه په سبا یې
واپس وروړه وایي بچ ترخ کې خو والي ګورې ښه پوه کې والي دا خو دوکه کړې تعلیم ټول دا خو ملاوټ دی پکې هم اکا سم سر در باندې بیا خرابوي بې قدره کوي نو چې وبېره بې قدره کي نو بیا به ته خود په خود لاندې قیمت ته تیارېږي ستا ضرورت دی او هغه ستا د ضرورت نه دغه پیدا واخېسته نو دوی به دا لوبه کوله چې چا به ورله واپس څیز راوړ یا به قیمتي څیز وا به یې پرې خرڅو نو ده به ډوبې هغه بې قدره که ښه ټیک ټاک څیز به سم به قیمتي به ده به ورته ته خو دوکه کړې ته خو خراب نو دا لوبه الله وی ولا تبخسوا الناس او مبي قدر کوي خلق لرا اشیاءهم سيزون دوی ولا تعثوا تاسو مگر ذی فلار دی پس مگر کی مفسدین فساد کوون کی دریم قباحت پکې داو چې ډاکی به کول دي د قافلې معلومه کسان به ګل چا پر د دینه ګل چا پر څنګه ویږي وکینو دي ای وته چې سیف داسې قافله در روانه ده نو یا به دې په بلاره کې لوټ کی یا به ورته بل ځای چرته دام او قافله به لوټ کړه او بیا به ورته دام مې ویا لکه پلانکی ځای کې ګوري او بابا دې هغه لګیا دی او داسې خبره کوي چې خپل خدایان پرېږدي او یو خدای ومني د هغه خبره ونه مني بقیت الله کوم شی چې الله پرېږدي تاسو ته کوم شی چې الله رب العزت پرېږدي تاسو ته اشیاءهم کوم شی چې پرېږدي الله رب العزت تاسو ته بطور نفع خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکي نو پیغمبر ورته وایي که چېرته الله رب العزت تاسو ته مثال په طور په 100 روپو کې 2 روپۍ هم ګټه پرېښودل دا 2 درته میلو شوې حلال دي بس دغې کې ستاسو دپاره خیر دی دغه 2 روپۍ ولې سوا پسې ارام پسې زور مه کوئ وما انا علیکم او زه نه یم په تاسو باندې بحفیظ نگران پیغمبر ورته زه په تاسو باندې نگران خو نه یم زه به کوم دکاندار سره کښېنم چې هغه ته وایي توره ده دغه دې سم نیسلی دی که نه هسې لاس یې ورته اړام کړې تلې ده بل ته ویم چې لکه کاڼه دې ورته لاندې مقناطیس دې نښلولي که څه لوبه دې کړې ده زه په تاسو څه نګران نه یم خو د الله دا حکم دی په دا طریقو کې د دې وجې د دین یوه مسله ده هغې ته ویلی شي مسله د تسعیر مسله ده تسعیر امام مالک رحمت الله علیه امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل صاحب وایي چې په حکومت لازم دي چې دی دا ریټونه مقرر کړي چې بهی د دې شي به دا ریټ وي د دې به دا وي د دې به دا وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي وایي ریټ ته ضرورت نشته ریټ لازمي نه دی په حکومت باندې دا د خلکو په خپل حساب ساتي چې دوه کسانو ترمنځ په څه جوړه راله پسې خبره وشوله بس دغه ریټ بیا چې وي د کم ضرورت څیزونه دي نو آب حکومت دومره ډېر مارکیټ ته راوړي دومره ډېر به راواچي چې هغه خود به خود مارکیټ د هغې لاندې شي د هغې قیمت کم شي او بیا اخلاقیات دي اخلاقیاتو کې به بیا انسان خپل دننه ضمیر دی چې دی په څو باندې راضي کوي قالوا ويل يا شعيب ويا شعيب عليه الصلاة والسلام الصلاة يا منزنستا تأمرك حكم كويتا أن نترك الصلاة آیا دیر منزنستا تأمرك حكم كويتا أن نترك چمن پریدو ما هغه سيعبدو چې عبادت کوو آباؤنا پلار نیکونو زمنګا اوس تا منستا ته دا حکم کوي چې من پریدو هغه څیزونه چې عبادت وکړو زمنګ پلار نیکو بل او ان نفعل نو الا نفعل لا مقدر دی او ان نفعل فی اموالنا یا منغونکو بخبل مالونو کی ما هغه سنشاء کوم چې زمون خوخی چې زمون سخوخی په مال کې هغه مونږ انك لانت الحليم الرشيد انك یقینا تو لانت خامها الحليم ډیر زیات صبرناکی الرشید ډیر زیات پوی نو دای ورته د استهزاء په تور وي د څه د خندا په تور پیغمبر پورې خندا وکړه ورته منیم نه ورته وي انک لانت الحلیم الرشید ته خو ډېر زیات پوه نه ته خو ډېر زیات هوښیار یې ښه ډېر صبرناک یې مونږ ته وایې چې دا مه کوې دا مه کوې نو دا پیغمبرانو پسې خندا ده د اوس نه ده دا هغه د وخت د کافرانو نه را روانه ده مخکې به یې پلار نیکه کول او اوس یې چې دی دا بچي کوي او الله رب العزت قرآن کې وایي دا کم چې د دې د خولې نه را ظاهر شوي دا ډېر کم دي د دې په زړه کې بغض ډېر ډېر پروت دی دا اوس چې دا بله رسپرانس والا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کارټونونه چې جوړ کړه د دې په زړه کې د دې نه ډېر زیات بغض پروت دی او هغه
تیر تاریخ ستا یاد دی چې وایي د بیت المقدس فتح کړو خو موږ یې په سمه ړخ ګورو موږ وایو موږ هم بیت المقدس په سر کې فتح کړو او په منځ کې فتح کړو انشاءالله بیا به پرې ډېر زر توره جنډه ودرېږي بیا به پرې ودرېږي خو ته موږ ته زموږ تاریخ هم وګوره چې موږ ستاسو خلکو سره څه کړي دي موږ به طور انسان ورته کتلي دي خوا زموږ مذهب والا و یا نه موږ ورته به طور انسان کتلي دي موږ ستاسو د عبادت خانې دومره خیال ساتلی دی چې عمر رضی الله تعالی عنه راغی ستا پادري ورته ووایي چې زما په دې عبادت خانه کې لمونځ وکړه هغه ورته وایي چې نه په لاسو باندې خورې اوچتوي او بار یې لمونځ وکړو ورته وایي که ما نن دلته لمونځ وکړو مسلمانان به سبا تا مجبوري چې زموږ خلیفه لمونځ کړی دا ګرجه راته پرېږده موږ ستا دونه خیال ساتلی به طور انسان ورنه به طور مذهب چې دی نو ستا مذهب خپل ختم کړی نو نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې خلک ګستاهي کوي اول ولا پیغمبران سم هر علاقه کې خپل پیغمبر جوړي چې په هغې کار ونه شم نو بیا هلته د مرکز نه اول پیغمبرانو ګستاخي وکړي د صحابو ګستاخي وکړي چې په هغې کار ونه شي نو بیا چې سم مرکز وي د کوم ځای نه چې ټول پروګرام چلېږي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهي هلکه اول دې د خپلو مشرانو نه تپوس وکړه د کافرانو نه د مسلمانانو نه مه کوه هغه متنبي والا وی بنه هغه ده چې بنه یې صفت وکړي چې دشمن یې صفت وکړي نو دا چې دی نیک سړی دی ته اول د خپلو مشره مایکل هارټ نه دې تپوس وکړه انسایکلوپیډیا ورپسې وګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه عزت دی د هغه څه احترام دی د هندوانو نه دې پرې تپوس وکړه هغې پرې غټ غټ کتابونه لیکلي دي او هغه خو ظالمانو رحمت للعالمین هغه د ټول عالم لپاره رحمت نن خلک راځي او هغه خلک دا څوک کوي دا چې ځان ته د جمهوریت علمبردار ځان ته امن پرسته د امن علمبردار ځان ته چې دې پویه خلک مسلمانانو ته ناپویه ځان ته چې دې سیکولر خلک او مسلمانانو ته څه بنیاد پرسته دا هغه خلک چې په مسلمانانو باندې د دهشتګردۍ لیبل لګي دا په مسلمانانو لګېدلې دي ته منې او که نه بېله خبره ده چې ستا کیسه روانه ده ته په دې پروګرام د سره ځان نه خبرې دا هغه خلک چې په مسلمان دهشتګردۍ لیبل لګوي نن د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونو ته ازار رسوي د ټول مسلمانانو زړونه دردۍ په دې باندې عللیلا نه وي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کوو او عللیدا هر چاته ازادي ده نو که چېرته هر چاته ازادي نو د ترکي صدر ورپسې بیان ورکړه چې دله د علاج پکار دی د دماغو له علاج پکار دی نو ګوره د ترکي نه خپل صدر چې دی دا راواپس دا خپل سفارتخانې والا راواپس کړه نو ستا د وزیر اعظم او د صدر د دومره عزت وي ستا د صدر او وزیر اعظم څخه دا ټول مسلمانان راجمع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک خور ته رسي هغه دا لکه موږ خلک وایي چې انسان په نور باندې چې د هغه ورولي توکاڼې نو واپس باده په مخه زم انسان نه دا څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي د مثال د سپي دی لکه سپي چې لاړې د خولې نه بهیږي او په مخ باندې واپس په ده باندې را روان ستا مثال د دغه دی بلکې که د سپي سره د تشبیح ورکړو دا هم د سپي توخین دی ځکه الله وایي ان شر الدواب دا ځناور نه هم پاک وایي دا هغه شان خو الله رب العزت اوچت کړی دی الله رب العزت وایي ورفعنا لك ذکرک اے محبوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کائنات نو پیدا ستا نور می پیدا کړو ته می اعلی اوچت ګرځولې کائنات پیدا شو ته می بیا اوچت ګرځولې کائنات بنئ بیا می ته اعلی اوچت ګرځولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورفعنا لك ذکرک ستا اے علما به کوي ورفعنا ذکرک لکه پکې پرېږده ای محبوبه موږ ستا شان اوچت کړی دی او چې لکه پکې ولګې ای محبوبه موږ ستا شان اوچت کړی د ستا دپاره مو اوچت کړی دی داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر وایي گویا تا څنګه واحسن منک لم تر قط عیني واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء هغه امام ابو حنیفه صاحب پسې یو پیره چا خبرې وکړلې هغه به چا خبرې وکړو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وایي اغسل فمک اولا بالماء الحار او الصابون وایي دا خوله دې اول یا په ګرمو اوبو باندې وینځه او بیا یې په صابون باندې ښه پاکه کړه
او ثم قل ابا حنیفه بیا ووایه چې امام ابو حنیفه ستا خوله د دې قابله نه ده چې ته د امام ابو حنیفه نوم وایې. موږ خو ګناهګار یو، زموږ خوله د دې په خدای کې د دې قابل چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک وایو. دا خو د الله په موږ باندې په خدای یقین وکړئ احسان دی. ورنه دا کم چې دا یو 4-5 واقعې تېرې شي تاسو په ایمان ووایئ په دې امت کې کومه ګناه ده چې هغه نشته. دا خدای پاک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کړی د احادیثو کې راځي چې خدای پاکه زما امت به په اجتماعي عذاب باندې نه هلاکي. والله کني ناپتول کې کمی کم ځای کې نشته، لواطت په کم ځای کې نشته، هر اجرا هر بیټک هر لاره کوڅه حتی جماعت ته بچ نه دی. د رسول الله صلی الله اوس خو مسلمان داسې حد ته رسېدلی دی چې د فرانس والا خپله دفاع نه کوي، اوس هم لګیا دي مسلمانان د هغې دفاع کوي. ما د هغه وخت هم یاد دی، ما کتلي د دې ځای د خلکو چې کله فرانس کې حمله وشوه چې چا کارټونونه جوړول نو د فرانس جنډې په پروفایل باندې لګولي د فرانس جنډې. هغه ستا ذات پسندي وه یو څه بل څه. اوس به ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دی یو د رسول الله وسلم نوم قدرې شیر کړی دی. موږ څه کړي دي؟ د هر چا ګوره یاد ساتئ بنیادي خبره یو ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپو په غپاري باندې مسافر خپله لار نه پرېږدي، خپل مقام ته ځان رسوي. د سپو په غپاري باندې د چا مقام نه کمیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عزت دی نو هغه نه کمیږي، هغه نه کمیږي، هغه اوچت و. نور به مرسته سره د مناظر حسن ګیلاني صاحب وایي یو شخصیت داسې و چې راغی او مسلسل هغه چې دی د اوچتوالي دپاره راغی چې څومره زمانه تېرېږي د هغه شان به دومره اوچتېږي، دومره به اوچتېږي. نو عزتمندو د هغه عزت خو نه کمیږي. اوس زما او ستا هم څه ذمهواري جوړېږي، زما او ستا هم څه موږ په مسلمان معاشره کې پیدا یو. ته په خدای یقین وکړه دا کلام دی د دې دپاره به ته یو ته منت کوې چې راشه زوی دې کېنوه، ته کېنه قرآن ته کېنه راشه دې زمونږ ذمهواري دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګر مولوي صاحب یو ډېره ښکلې خبره وکړله. هغه وي هغې ګستاخي وکړه، هغه ډېر بیاډینمان والا کړی وي، هغې ګستاخي وکړه، دې خبرې ته ښه ذهن وساتئ. وي هغې ګستاخي وکړه خو کافران دي، هغه صرف دشمن دی او دشمن به کوي، قرآن درته صفا ویلي. خو ما او تا چې دا کومه رسته رزه ګستاخي کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې دی هغه نالۍ ته غورځو، ډیران ته یې غورځو. دا ما او تا چې د قرآن خلاف لګیا یو نو بنیادي خبره دا ده یو چې موږ د سنتو تابعداري شروع اسلام راټینګو ګورې دا ګورې بنیادي دفاع به دا وي چې دا موږ دفاع کړو. دویم نمبر خبره دا دویم نمبر ستا چې څومره هم لاسرسی دی که د سوشل میډیا تر حده دی که هغه چې دی نو هر تر کومه پورې ستا لاسرسی دی چې د هغې مطابق ته خپل اواز دا اوچت کړي. او درېیمه خبره چې تر اوس خو دې وایي چې چا وایي چې د هغې مافي مو په مافۍ باندې توبه خدای ته بس نشته. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وخت کې چا چې دې ګستاخي کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان چې حاجیان یې راټینګ کړو نو هغې ته یې وایي چې کوم دی ستاسو هغه محمد چې اوس هم بچ کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي وایي خدایه وایي مرګ تر هغې مه راوله چې تر څو مې دین یې راټینګ کړی. نو درې بادشاهیان هغې راټینګ کړل چې راټینګ یې کړل دوو ته یې وایي زه یو ته یې وایي تا د دې وجې نه پرېږدم چې تا دا خبره کړې وه چې څوک ته اوس کوم دی ستاسو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تا رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو وایي زه خادم یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه د هغه د دین تپوس کوونکی سړی یم. نو خبره دا ده یو بنیادي خبره دا چې د دین تابعداري شروع کړو، ځان ته دې وګورو، خپل کور ته دې وګورو چې نن به زما کور کې چا د ماسخوتن لمونځ کړی، نن زما بچی څومره کم قرآن ته ناست دی، نن چې دې زه څومره ما د نیکۍ کارونه لومبي بنیادي طور ځان سمول. دویم نمبر د دې خلاف چې ستا څومره وسي هغه اواز ته خپل اوچت. دریم نمبر تر کومې چې دغه شی لا روان دی یو څه بس نو که چا څه اغوښتي په کور کې وي مصنوعات دي وغیره نو بس هغه ټیک ده. او نور د هغې لیسټونه خواره دي چې کوم د هغې مصنوعات دي نن سبا معاشي جنګ دی ټول معاشي ته ورته چې چا له ملا ولګوله ستا په 10 روپو باندې به ته وې څه نه کېږي خو ډېر لوی نقصان هم پرې کېږي خو چې ستا لاس راغونډ شي د بل چې کوم د هغې لیسټونه دی کوشش دی انسان وکړي چې دغه څیزونه دې لا نه او عرب والا ورله دا کویت والا ترکي والا او غالبا قطر والا یو څو ملکونو ولله دا زور ورکړه نو لږ املا یې ولله کیم نو که موږ هم دا لږ زور وکړو الله رب العزت پر اجر هم راکړي.
او زمونږ به دغه وس وي نو بس د هر چا خپل سړی په خپل وس باندې پړ دی. الله رب العزت د نیکۍ توفیق راکړي.